الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى في موضع آخر قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم مسلمانانو، الله جل جلاله مونږ او تاسو باندې خصوصي مهربانيانې کړې دي او ډېر لوی لوی نعمتونه یې مونږ او تاسو ته راکړي دي. بیا د ټولو لوی نعمت هغه د ایمان دولت دی چې مونږ او تاسو مسلمانانو ته الله جل جلاله هغه دولت راکړی دی او دغه دولت دا ډېر لوی دولت دی. بیا د دې نه وروسته مونږ او تاسو ته الله جل جلاله داسې پیغمبر راکړی دی چې امام الانبیاء د ټولو انبیاء علیه السلام سردار او بیا د پیغمبر علیه السلام په هغه پیغمبر د هغه په امت کې مونږ پیدا کړیو. دا ډېر په مونږ او تاسو باندې د الله جل جلاله خصوصي مهرباني ده. اوس په مونږ د هغه پیغمبر تابعداري کوو. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني. الله جل جلاله فرمایي قلت ورته ووایه ان کنتم تحبون الله، که چېرې تاسو د محبت کوئ د الله جل جلاله سره، چې تاسو وایي زموږ د الله جل جلاله سره محبت دی، نو فاتبعوني يحببكم الله. تاسو د دغه پیغمبر د ده تابعداري وکړئ، الله جل جلاله بس تاسو سره چې دی هغه محبت وکړي. من یطیع الرسول فقد اطاع الله. چا چې د دې پیغمبر تابعداري وکړه، د ده په سنتو باندې عمل وکړو، نو دا چې دی هغه په یقینا د الله جل جلاله تابعداري او اطاعت وکړو. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه سنت طریقې مونږ او تاسو ته چې دی هغه په حدیثو سره رسېدلي دي. خو مونږ دغه طریقې اوس خپلې کړو، مونږ په زندګۍ کې راولو. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هر یوه طریقه هغه مونږ را ژوندی کړو. بیا چې دی نو بیا به مونږ پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي کل امت يدخل الجنه، زما امت به ټول چې دی هغه به جنت ته داخلیږي الا من ابا. هغه انسان به نه داخلیږي چې هغه جنت نه انکار کوي. صحابه کرام وایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ومن یأبا، څنګه به انسانان چې دی هغه د جنت نه به څوک انکار وکړي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابا. څوک چې زما نه فرمانی کوي، زما د اطاعت او زما د تابعدارۍ نه چې دی هغه خلاف کوي، زما د سنتو نه خلاف کوي، زما په سنتو باندې زما په حدیثو باندې عمل نه کوي، هغه چې دی هغه د په حقیقت کې دی چې دی هغه د جنت نه چې دی هغه انکار کوي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام سنت طریقې په هغې باندې عمل کول، ظاهر ځان جوړول، بیا په هغه په هر یو چې دی هغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام مونږ او تاسو ته د روټۍ هغه آداب ښوولي دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي تاسو چې روټۍ ته کښېنئ مخکې لاس وینځئ، مخکې لاس وینځئ، د هغې نه وروستو بیا چې ډوډۍ خورئ بیا د خپلې مخې نه خورئ، د بل مخې نه مه خورئ. بیا په اول کې بسم الله وایئ. نن مونږ او تاسو چې کومه دا وبا راغلې ده، اوس په دغه وبا کې مونږ او تاسو ته پته ولګېده چې هغه هم وایي چې مخکې لاس وینځئ. ولې لاس وینځئ؟ ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام د نن نه 1500 کاله مخکې چې دی هغه دا خبره کړې ده چې تاسو روټۍ ته لاس وینځئ. چې لاس وینځئ ستاسو په دغه لاسونو پورې چې کوم جراثیم خطي هغه جراثیم به ختم شي. ته کله چې تا روټۍ ته لاس نه وینځلي، ستا په دې لاسونو پورې چې کوم جراثیم هغه په دغې ګولې په دغې ترکارۍ کې چې دی هغه به دغه ستا لاس په هغې کې نه دغ کېږي او بیا به دغه ستا معدې ته ځي او د هغې نه به ډېر بیماریانې چې دی هغه جوړېږي. زه به تاسو ته یو واقعه بیان کړم، ټایم نشته، مختصر دی. یو کسو یو کتاب چې دی واقعه لیکلې ده چې هغه د ټرک ډرایور و او ټرک ډرایور و، هغه به دا ډرایوران چې دي چې کله یو هوټل ته ودرېږي نو دا هوټل والا دغه ټرک ډرایور دا کار کوي چې دی پر ټیرونو باندې لاس وایي. دغه لاس چې وایي پاسې نه چې دا ټیرونه چې دی چېرته تش نه په لاره ته چې دی هغه نقصان ونه کړي، نو دی چې راکوشي په دغه ټیرونه ګاډی چیک کړي، بیا روټۍ ته ودرېږي او بیا چې دی خوراک وکړي. د په دې ټیرونو باندې لاس کېښودو او چې دی هغه لاس یې پکېښود او بیا لاړ هوټل ته وننوتو. چې هوټل ته وننوتو بیا چې دی هغه لاس ونیځل، روټۍ ته کېناست. چې روټۍ ته کېناستو چې څنګه ترکارۍ کې لاس کته کړو، روټۍ خوړه، چې کومه روټۍ چې دی هغه وخوړه بس سیده راوغورځېدو. خلک پسې راغونډ شول لکه چا په دې ترکارۍ کې د هوټل والا کسو زهر اچولی دي. نور خلک هم ناست دي. خلکو وویل چې که زهر اچولی دا ټول به چې دی هغه به دی به هم چې دی هغه هلاک شي او دې ته به مرګ راغلی و. خو دې چې دی هغه زهر پکې نشته. بیا چې د هغې تحقیق کوو
وای دغه انسان دا لاس چې دی دا پرې ټیر باندې لګېدلی او دا ټیر په مار باندې ختلی او په مار په هغه زهر چې دی په دې ټیر باندې لګېدلی او د دا لاس په هغه باندې کېښود. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام په یو سنت کې لویه فایده ده، دنیا او د آخرت دواړو فایده ده پکې، چې موږ او تاسو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه طریقه هغه چې دی هغه خپلې کړو، په هغې باندې عمل وکړو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي تاسو چې کور ته سلام ولئ، سلام چې دی هغه لولئ، سلام خور کوي، سلام په عام کوي، د خپل مسلمان ورور سره میلاویږي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. کور ته لاړ شي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دکان ته لاړ شي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دغه مختصر چې دی هغه الفاظ خو په دې کې لوی مقصد پروت دی، یو جامع دعا پکې پرته ده. سلام دا د سلامتیا نه دی. الله جل جلاله تا ته چې دی هغه صحت درکړي، الله جل جلاله تا د هر قسمه آفتونو او چې دی هغه مصیبتونو بیمارۍ نه چې دی هغه وساتي. ورحمة الله وبرکاته. الله پاک دې په تا باندې رحمتونه نازل کړي، الله پاک دې په تا باندې برکتونه نازل کړي، الله تعالی ستا په ژوند کې برکت واچوي. ډېره لویه جامع دعا ده، یو معمولي چې دی هغه لږ الفاظ دي، مختصر الفاظ، خو لویه جامع دعا چې دی هغه په دې کې پرته ده چې موږ او تاسو سلام چې دی هغه وایو او موږ تاسو چې دی هغه هر یو طریقه هدا پیغمبر علیه الصلاة والسلام هر یو کار هر یو فعل هدا پیغمبر علیه الصلاة والسلام په طریقه باندې کوو. دنیا کې به هم چې دی هغه زموږ استاد د پاره کامیابی او آخرت کې به هم. واخر دعوانا الحمدلله رب